صلوات والسلام په دور کې یو کسو او هغه موسی علیه صلوات والسلام ته راغی ورته یې موسی علیه صلوات والسلام ورته وی زما د رب نه مال سوال وکړه چې یا الله زما په ژوند کې چې څومره رزق لیکلی دی به دا ټول رزق مال په یو ځای راکړه څه به راله لږ لږ راکړي یو روټۍ ماښام یو غرمو بله سهار څه به راله لږ لږ راکړي خو چې زما په قسمت کې او زما په تقدیر کې څومره رزق دی دا ټول رزق مال په یو ځای راکړه موسی علیه صلوات والسلام ورته دا ته څه کوي وی دا خو الله جل جلاله قانون دی چې هر چا ته خپل رزق په لږ لږ ټایم باندې ورکوي که اوس ټول رزق تعالی الله درکړي نو ستا خو به ټول ژوند هم ختم شي بیا به څه کوې بس هغه ورته وی نه بس موسی علیه السلام ته وی لاړ شه او الله جل جلاله نه زما دپاره سوال وکړه او ورته ووایه چې زما څومره رزق دی بس هغه ټول رزق ماله په یو ځای باندې راکړه بس زه په یو ځای باندې غواړم موسی علیه السلام لاړې الله جل جلاله ته سوال وکړه یا الله فلانې امتي مې دی ستا بنده دی او هغه خو ډېر عجیبه سوال کړی دی هغه خو خپل مال غواړي او وایي چې زما رزق دی څومره رزق دی زما دپاره لیکلی دی بس دا ټول رزق زما له راکړه الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ورکه ورله ورمې که ورله رزق الله جل جلاله ورله ټول خپل رزق ورکه چې کوم رزق و مطلب څه د هغه په قسمت کې غوښې وې او څه روټۍ وې او څه پکې غله و څه پکې څه هر څه ورله الله جل جلاله ورکه سړی مالداره شي موسی علیه السلام ورته چې رزق خو دې واخېسته خو اوس دې 2-3 ورځې ژوند دی دومره مال څه دې واخېسته خو 2-3 ورځې ژوند دی بس ختمېږي بس هغه ورته وایي ټیک ده بس زه دې بس ختم شم زه دې مړ شم خو چې دا رزق ما په یو ځای واخېسته څو ورځې تېرې شوې میاشتې کلونه تېر شو موسی علیه السلام په هغه لاره باندې واپس تېرېده چې کله په هغه لاره تېرېده ویې کته هلته کې یو غټ دربار جوړ دی او لنګر پکې شروع دی خلک راځي روټۍ خوري او ځي راځي روټۍ خوري او ځي چې ویې کته هغه کس پکې ناست دی چې کوم کس ته الله نه ټول رزق غوښتی موسی علیه السلام حیران شو کوه طور ته لاړې بیا الله سره راز و نیاز کې یا الله نن خو ما ډېر عجیبه ماجره ولیده چې کوم بنده د تا نه ټول رزق غوښتی و تا خو ما ته وویل چې د ده بس چند رزق دی دا ورله واله 2-3 ورځې به دې چې کوم دی نو دا تېرې کړي او بس دې به بیا چې کوم دی نو ختم شي وفات شي هغه اوس هم ژوندی دی او داسې ژوند هم نه دی د هغه خو غټ دربار دی هغې ته خو خلک راځي خوراک کوي بې حسابه بې کتابه بیا ترې نه ځي الله جل جلاله ورته ای موسی علیه السلام وی هغه بنده خو اوس زما سره تجارت شروع کړی دی څنګه تجارت شروع کړی دی وی ما چې هغه له رزق ورکه په یو ځای وی هغه واپس زما په لاره کې صدقه کړه چې دا د الله په نوم باندې مې صدقه کړه نو هغه چې مال څومره صدقه مال مې ورکړی او ای زما په لار کې صدقه کړو د هغې په 10 چنده مې ورله دوباره نور هم ورکړه د هغې په 10 چنده مې ورله ژوند هم نور ورکړه نو اوس د هغه په دربار ته خلک راځي خوراک پکې کوي او واپس دې نه ځي نو عرض مې دا کولو چې په صدقې سره مال هیڅ کله نه کمیږي او وجه